بسم الله الرحمن الرحیم. باب د بیان د فضیلت تموز د مازیګر. ګوره علماء کرام مخکې دو مسلې ذکر شوې، اسم منفعت اور اسم من ترکا. اوس دې کې فضیلت العصر ذکر کړي. مقصد د امام بخاری دا دی چې عبادت باندې اتیان دا سبب د دیدار د باری تعالی دی. دویمه مسله امام بخاری دې زینه دا ثابتې چې لکه د عصر فضیلت په باقی صلوات باندې دلیل دا دی چې قران عظیم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ذکر کړ دی، او قبل طلوع الشمس الفجر دی، نو قبل الغروب العصر دی. او حدیث مبارک دا دی چې کنا عند النبي صلی الله علیه وسلم، جریر ابن عبد الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وو، فنظر الى القمر ليله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه کې سپوږمۍ ته وکتل، فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر. اے مرګورو تاسو به خامخ پرز د قیامت الله ګوره، او د الله دیدار به تاسو نصیب کیږي لکه جنن تاسو داس پوغمه ګوره. نو دا تشبیه پر رؤیت داسې رؤیت کې دا چې پاغي رؤیت کې سروکاوت نشته ده، س ازدحام نشته ده، او س ممانعت نشته ده. لکه به تکلیف چې تاسو دې ته ګوره سپوږمۍ ته، تو دغه سي بغیر د حائل او تکلیف نه تاسو به الله دیدار تاسو نصیب شي الله ته وګوره. لا تضامون فی رؤیته، ازدحام بن راضی پتا سو باندې رکاوټ پر رؤیت باری تعالی کې. تضامون چې کوم ده کنه مولانا ازدحام ته وای. ازدحام معنا یو شی ستاسو دسترګو وړاندې حائل کېدل، لکه ته یو سیز ته ګوره مخې له دیوالی یا مخې بل کسی یا اونه ګوټي وي او تا ته نخکاری. نه لا تزامون. فإن استطعتم الله تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. پس کې چرته تاسو غواړئ چې کمزوري نه کړئ شي، مغلوب نه کړئ شي، تاسو په باندې مخکې د خطو د نور او مخکې د پریوتونو نو داسې وکړئ. معنی دا شو چې دا دو اوقات په تاسو غالب نشي او تاسو مغلوب نشي. مغلوبیت کې سره خپل مقصد ته نشي رسیدي، ټارګټ ته نشي رسیدي. پوښو کنه نو معنی کې ته مازیګر موزونه کې نو معنی دا وخت در باندې غالب شو، وګوره مغلوب نشي، دا اعمال در نه پاتې نشي. ثم قرأ بیا بطور استشهاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت ولسته، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال اسماعیل فرمائے افعلون مراداری چلا تفوتنکم. دا کلام مدرج من الراوی دے، دا حدیث الفاظ ندی. حدیث کے فقط ففعلوا اکے معنی دا شوا چلا تفوتنکم، تاسو نه دا مزونه پاتې نشي. او دی لا تفوت کې دواړه خبرې شوي، یا په فوت وقتی سره شو او یا په معنا تا ترک صلات سره شو. مزه نه پاتې نشي نو اوک اداءن او قضان. او پوښو کنه دا وخت در نه پاتې نشي معنا قضا در نه نشي. جناب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه. ګور مولانا صاحب يتعاقبون فيكم دا حدیث کوم دی په فضیلت ته صلاتینو دی. دغه چې کوم منګه اوسوي فجر او عصر، په دا فجر او عصر زمره اهم صلاتین دي چې په دې کې کاتبین ملائک حفظت الاعمال اگر راضی. الله د انسان د اعمال لیکلو لپاره دوه ډلې مقرر کړي د فرشتو، یو لیلی وی او یو نهاری وی. د شپې لیلی ډیپټي کونکي دغه مرود په وخت تمازیګر کی،
او عروج د نهاریو چې کم دی نو دام وخت مازیګر کیږي او ورود نهاری په وخت دا فجر وی نو صعود نهاری په وخت دا فجر وی مثلا شو هغه د شپې چې کوم فرشتي راغلي وي نو صعود لیلی شو په وخت د فجر لکه ورود نهاری په وخت د فجر بیا صعود نهاری په وخت مازیګر او نزول لیلی په وخت یتعاقبونا تعاقب معنا آگے پیچھے یو بل پسی راتل او قرآن کې دا مفهوم شته یتعاقبونا یعنی راضی یو ډله پس د بل ډله نه پتاسو کې ملائکتون باللیل یو ډله د فرشتو پشپا او ملائکتون بالنهار او یو ډله د فرشتو پرځي ويجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر سارو د مازیګر مسکی جمع کیږي ثم يعرج الذين باتوا فيكم بیاخیجی په برا هغه فرشته باتو فیکم یعنی باتو معکم دا فی په معنا د ما سره چې اغي تاسو رشپک کړي وا فیسالهم ربهم الله د دوی نه تپوس کوي او دا تپوس د باری تعالی چې کوم دی دا استفسار حال نه دی بلکې استشهاد بر حال دی ځکه چې الله مې ربان چې دی اغه نه غوسشه پټ پنا نه دی آیت خو پته دا چې د خلقو شپې سکړو او درځ سکړي دي اعمال سمره کړي سمره نه دا تپوس به تور استشهاد دی گواه کوي ويسالهم ربهم نو تپوس بو کې دوی نه رب دوی وهو اعلم بهم دا دفد دخل مقدر دا چلکه دا تپوس استعلامی دی دا تپوس استخباری دی وینا نه الله ته پته ځکنا چې پته د نه بیا تپوس ولې کوي استشهادي تور باندې کیف ترکتم عبادی سرنګ تاسو پرېخ دل زما بندگان فیقولون دوی وی ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون چتلو نماز کا او چراغلو نماز کا نو مان په مز کیو سبحان الله سبحان بیا به درته چرته نقطوي مخ اوس مې زین تراله د قاضی شمس الدین علیه الرحمت یو ډیره عظیمه نقطه ده او دا نقطه د غنگوی علیه الرحمت ده چې د سحر د مانځه نرستو نفل نکي او د مازیګر د مانځه نرستو نفل نکي وجه سره دا وخت د چټای ابتدا او د وخت د چټای اورلو دي وشوي نو فرایض نه پس د نفل د عدم جواز یو لوی نقطه ده قاضی شمس الدین وی رحم الله چې په عبادتو کې افضل عبادت چې د هغه فرایض دي نو د الله دا خوخوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت د اعمال ابتداء په اکمل الاعمال په فرض شي او انتهای په اکمل الاعمال په فرض باندې شي مثلا شو ابتداء سار دن اکمل الاعمال فرض شو اور مازیګر انتها دا نو اکمل اتمام او اکمال په اکمل عبادت شي نو دا د دې امت خصوصي سشل لحاظ شو جناب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب ګوره علماء کرام او صلحاء امت دا حدیث مبارک لګرام دی او دا زمونږ د فقہی کتابونو کې بتاویلی خو دې ځکه ومنګ تا خبرې نکو من ادرک رکعه من العصر قبل الغروب هر هغه چا چې ادراک وکړ د یو رکعت مازیګر مخکې د نور پریوتونه صابر الحق دی او د راغ مازیګر لا نور نو پریوته او دی یو رکعت وموند نو آیا دی و باقی موز بسنګ کوي تو حاشی دا خبر ذکر کړی دا او دا په خپل ظاهر باندې کې یو سره ادراک ته یو رکعت وکي مخکې د پریوتو د نورنا د مازیګر او بیا په پاتې دریو رکعاتونو کې غروب رام شي د دې موز وکړو د دې موز اوشو یعنی د خپل موز تام کی دغه رنګي حدیث کې راځي چې چا ادراک د یو رکعت د سبا کړی
مخکې د طلوع شمسنا نو دې ادراک د سحر وک معنی په دې اتمام لازم شو او د دې موږ چې کوم دې هغه نه فاسدي دا حدیثو مقصد دا دی اول به موږ حدیث وایو ان بیا به دغه نه بعد په دې کې بس نره مره کلام کو شابت دی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر کله چې عمومي یو سړی د تاسو نه سجده د مز مازیګر ذکر د سجدي دی او مراد ته رکعت دی. ٹھیک شو کنه مری سیوا او ذکر دا مسأله اجماعی ده او ذکر چې ان شاء الله صفه بحث کې دا خبره را روانه ده چې التکی رکعت ذکر لري صفه بحثی من ادرک من الفجر رکعتا باب دې مستقل بډانګي ها او حدیث ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. مثلا شو باسی کی رکعتن راغی اوس بسکو نوئی من ادرک اذا ادرک احدکم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس مخد غروب د نورنا فلیتم صلاته د خپل مستان کی وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته او کله چې ادراک دی او سجدیو کی د موز د سبا نه مخې د خطو د نورنا فليتم صلاته نو د خپل مستام کی. ګوره علماء کرام د دې حدیث مقصد او غرض دا دی حاصل دا دی چې چری د یو سړی په مانزه کې نا وخت شو صابر الحق او سحر دی مثلا دی یو رکعت دی نیت تړه او په دا کې طلوع وشو نو کدی دا یو رکعت د طلوع نه مخ کې کړی وی الکه په دې طلوع د شمس سره د دې په موز کې تغییر او ابطال را نه غي نو دې د خپل موز مکمل کی واکذا کې د مازیګر موز کې یو رکعت قبل الغروب ته نصیب شو نو کې باقی رکعات هغه بعد الغروب ادا شي نو پتا اتمام لازم دی استاموز خراب شي و نه دی تب اتمام اور وکي. اوس دغه حدیث مبارک کې چې کومه جمله رااله نو الکه په حدیث ته نه کی راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو لا تصلوا فی هذین الوقتین عند الطلوع وعند الغروب الکه چې نور راخیږي او نور پروزي نو په داسې وخت کې موږ نه کوي نو الته راځي چې په وخت د طلوع او په وخت د غروب موږ نه کیږي او د تراغه چې موږ کیږي دا بس کیږي. دا ډول احادیث متعارض دي. نو یو مسئله فقهی ده په کتابو کې ویل شوی ده هغه دا چې کله احادیث صحیحه په خپل مابین کې متعارض شي نو بیا به ترجیح د حدیث لپاره موږ به رجوع کوو قیاس ته او قیاس د مازیګر موږ له ترجیح ورکړی ده په موږ د سبا باندې یادا سی وایا قیاس ترجیح ورکړي حدیث ته ادراک لرا په وخت مازیګر په حدیث ته نه د سبا باندې په حدیث ته ادراک راجح دی په صورت صلات عصر په مقابله د حدیث ته نه په بار د صلات فجر کې موږ حدیث ته نه له ترجیح ورکړه او صلات عصر کې موږ حدیث ته ادراک لا ترجیح ورکړه په نه باندې او دغه علت داخلي چلک کله یو سړی چې موږ کوي هغه جزء متصله او مقارن د ادا چي دي د دې لپاره اعتبار دی او قاعده دا چې یو سړی یو موږ شروع کوي نو چې څنګه دی شروع کو نو په دغه کیفیت او هيئت او صفت باندې په دې اتمام لازم دی. نمازګر د پریوتو د نور نمخ کې دا وخت مکروه دی
دغه چې تغیر راغلی دی نو دا وخت مکروه دی نو دې موز وک مکروه ابتدا د وخت مکروه وکړه نو ورور څنګه چلو شو نو ادا اتمام په وخت مکروه کې رااله نو ادا کمل تزم شو او چونکی د طلوع مخ کی وقت فجر کامل دی نو کله چې دی مو شروع په وخت کا مل کی نو اوس چې دا نور راوخت نو اتمام راغی په ناقص کې نه په غیر وخت کې ځکه موضوع نشو دا د فقهي مسله ده لیکن په دې باندې غیر مجلدین اعتراض کوي انور شاه کشمیری رحم الله په فیض الباری کې لیکلی دی چې دا کلام اگر زموږ کتابونو کې لیکل شوی دی خدا زمونږ د امام ابو حنیفه یا امام یوسف یا د امام محمد قول نه دی دا د ائمه معتد به قول نه دی چې موږ آیت رجوع من با یو بل خبره کو زما په ذهن کې دا او یو کتاب کې مې کتلې ده مګه حدیث د ادراک په صلات عصر کې ترجیح ورکو په نهي باندې او حدیث ته نهي له ترجیح ورکو وقت د سبا په ادراک باندې او دغه وجه من خيو چلکه په دې دوه ټیمونو کې مزول منره تو عبد الجلیل الا تصدر من کولو خدی لپاره چې دا ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان دا نور راخیږي د شیطان په خکرو کې نو عند الصبح نور راخیږي نو یو بدو په تشبیه د عبادت الشمس په نسبت سره سار مزلکی اور ارچ د زمارور د مازیګر د بعد الغروب لا یو بدو نو تشبیه عبادت سره ناراضي جو کیږي دا ټول کې خبره ده اصلا صاحب کی وجہ صدا دی وقت خلک د نور عبادت کوي نو کې تم ورته درې دي نو سام عبادت تبم عبادت د شمس عابدین شمس په دینو مراشي نو دا غینه بچاو د پاره سار مز د پاره موږ حدیث ته نه ترجیح ورکړه او چونکه بعد الغروب خو خبره ختم شوه یو شی چینی نو سې عبادت وکي نو چونر پری وته عبادت نشته نو لہذا تشبیه نشته نماز کی دیمه خبره یاد کا مولانا طحاوی او مبسوطی سرخسی نه مبسوطی سرخسی او جمله لیکل د ډیره خستا او الله کریم دی علماء دیوبند ای باندې رحمتونه وایي علامه نور شاه ابراهیم الله فرمایي اصل کې حدیث سے کم دے من ادرک رکعتا من العصر فقط ادرک العصر دے من ادرک رکعتا من الفجر فقط ادرک دے دا فلیتم دا روایت بالمعنی دے دا ضبط چرازی روایت اصل بالفاظ اغا دے دا روایت بالمعنی دے چرکل دا روایت بالمعنی شنو دا فلیتم وکیتے کے نشتر ہے من ادرک رکعتا من العصر فقط ادرکا دلی دو توجیحات دیں او دا دو توجیحات داسې دي چې په دې باندې غبار بنه راځي یو دا د چالکه په دې حدیث کې مقصد د ادراک الصلات نه دی بلکې مقصد ادراک فضیلت الصلات دی او د دې حدیث تعلق نه غروب سره دی نه طلوع شمس سره دی معنی دا من ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس هغه چې د سحر یو رکعت امام سره وموند اغه سار چې د نور خطون مخکې کیږي فقط ادرک فضیلت الجماعه ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس نور خطون مخکې چې کوم مزد مازی نور پریوتون مخکې کوم مزد مازیګر کیږي چا یو رکعت امام سره ورسو فقط ادرک فضیلت العصر نو دلته ادراک د فضیلت ته ادراک د رکعاتونه نه خبر اخلاص شو خندا ورشوا دیمه نقطه یاد کستا په دې حاشیه لیکلي دي بخاری کې علامه طحاوی قول دی چې مراد ادرکنا صاحب د مانزه ګرځیدل دي استحقاق د مزده من ادرک رکعت العصر حدیث یتعلق بالنابالغ حدیث تعلق د نابالغ سره
حدیث تعلق ته مسافر سره، حدیث تعلق ته حایزه سره، حدیث تعلق ته کافر سره. الګه بلال احمد استاد ویو او د سار موز نمخ کی چې کم ده کنه هغه نابالغ نور خاتون مخ کی بالغ شو چې بلوغ تورسید او زمره ټیم نو چې دې پکې 10 کړي وبو ذکر فقط ادرک الفجر د دې په ذمہ باندې فجر د صبح لازم شو نو نور چې راوخیږي نو دې په خمسدار ولامبیا د سونه وږي او دوه رکعات سار موز وږي لکه دې مدرک الفجر شو. هاکذا مسافر دی پوښو کنه نو دې باندې خو قصر دې چې مردان تورسید بابا کړي نه جوابړي دا پوښوي اته دې خولې ډیر دې طبيعت خراب ده مې نه بغیر چې سوخري خدای حالي بیا دا خیال وته ملي سیوا انا اوس فقط ادرک الفجر نو دې خپل اتمام کوي. کافر او مسلمان چې الله په فضل او کرم سره او مازیګر شو مازیګر یو رکعت کول شي نور نه فقط ادرک العصر نو دلامي او مازیګر موز قضاو کی بیا د ماخام اداو کی. نو حدیث من ادرکا سره یا ادراک د فضیلت ته حدیث من ادرکا مراتن استحقاق د صلات نکی ادراک د رکعاتو نو په دې هیڅ اشکال نشته دی. حدیث ادراک په خپل ځای کې کپنه کې بکار کی او حدیث لا تصلو په خپل ځای کې بکار کی هیڅ تعارض نشته بین احادیث. واذا هو دغب علماء دیوبند وشکنا وقد حقق هذه المسألة علامة النرشافي في فيض الباري وشكرا من چلا مخكدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. قربان دتانا وای اخبرو خبر ورک چنو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اوریدو د نبی علیہ السلام یقول فرمایل انما بقاؤکم بشک مددا جنس تاسو چې دا فيما سلف په مقابله دا امتونو چې مخکې تیر شوی دي سلف قبلکم چې مخکې تیر شوی دي من الامم دا قبلکم بیان دی له امتونو کما بین صلاه العصر الى صلاه العشاء ما بین صلاه العصر الى غروب الشمس دا وخت دا مزد مازیګر نه دی الى غروب الشمس تر پرې وته د نور پوری. ګوره علماء کرام دیتا خیال وساتئ دا حدیث کی اشکال دی. اشکال پدې دی چې ګوره مدت بقا یهود 1000 سال و دغه دین تقریبا 1000 سال او مدت بقا د عیسایان او نصاراو 500 سال دی او مدد بقا د دین محمدی علیہ السلام دا تر قیامت پورې دی. اوس پورې سوال د سوکال خو تیر شو د خیره سره لکه چې 1436 ده کنه هجری روانه 1436 نو تقریبا په باندې سوال د سوکال تیر شو. نو بیا دا تشبیه څنګه رااله چې نبی علیہ السلام وایي ستاسو بقا په نسبت امم سابقه هغه داسې ده کما بین صلاه العصر الى غروب الشمس. د نور امتونو بقا لکه د سار نمازخینه پوری يهوديانو شو او د ماسخین نمازګره پوری د نصاراو شو او د مازګر نه ماشامه پوری زمنګ شو. اوس کې چرته تقابل کړي د مازیګر نه ماشام پوری وخت کم دی دا عصر په مقابله زور د عصر په مابین کې د زور عصر په مابین کې دا وخت کم دی په مقابله سان ته ماسخینه پوری دا خیال ورته د دغه زمنګ د دې امت عمر کم شو بقا کم شو حالکه مو رواني د خیر سره ډیر رواني 1400 خوش لګنه مکه په دې کله برازي قیامت خلقو کو په خپل خیال باندې
پیدسمه سره د قیامت آخري دغه ګرځولې د دنیا آخري په 1500 کالی بیا ختم شي خلق خپل ځان نه لانجی جوړ کړی سوال باندې پوښي نو دغه جواب دا دی چې دا تشبیه د امت سره نه ده بلکې دلته کې تشبیه د افراد د امت دا افراد د امت سره د دې وجه تاسو په ترمذی ثانی کې ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعمار امتی بین 60 و 70 و 80 یو کم شپیتمه صفحه تاسو ویل ترمذی ها یو کم شپیتمه صفحه کې راځي د دې امت عمر چې کم دی او بین 60 و 70 دی بین 70 و 80 دی بین 80 و 90 دی دینه مخکې ګوره منډه نشته نو 70 د غتر رسیدلې د خیر سره او شن بیا سره نخري کوي استاد عمر اوس اختتام ته رسیدل شه نو چې ار کله دې مقام ته تور رسیدي او دغه لکه عمرونه موږ په نسبت سواو نو دلته کې موږ دا تقابل چره د امت سره نه دی بلکې دا تقابل د افراد د امت ته افراد د امت سره دا تقابل د افراد سره دی بیا په دې کې ښکار نشته د دې امت افراد عمرن کم دي په نسبت ته افراد ماضیه سره او دغه سلسله ده کنه مکه به خلق سلونه اوریدل اوس 500 ته شپېتو ته مشکل رسی او کې شپېتو او یاو تورسی نه بیا ال اخري کنه بیا هم چې ځوان مزنی بیا موږ دا تقابل د څه شو افراد د امت شو د دې امت شو افراد د ماضیه سره یو بیا ته حاصل مخوندوره خبره وای ګوره ستاسو عمر کم دی ثواب زیات دی دغه دوه قسمه روایت دي الله پاک مزدورونه ور لکه یو سره مزدورونه وی الکه تعالی بز یو درهم یو دینار در کومه قیرات ماسپخینه پوری براله کار کوي بلته طالب یو قیرات در کومه مازیګره پوری بکار کوي بر راغی الکه مازیګره ماقام پوری بکار کوي تعالی دو قیرات در کوم نو دوی وی چې الله پاک داروستنی خلک د مازیګره ماقام پوری دوی مزدوری لگا وکړه اجر زیات واغست موږ مزدوری زیات وکړه اجر کم دی نو الله وی کچره ما دستا حق نس شي کم کړی نو تو وایا تاسو زما معاهده شی و په یو قیرات د سار مسفقینه پوره کتاله ما قیرات نی در کړی نو تو وایا نو کدیله می زیات ورکو دا زما استان دي کی تاسو کار دی خبر اخلاص شو دیم قول داد مولانا صاحبہ بر روایت کرا دی چې او سوی نوکرونی وی وی الک طالب مس یو قیرات در کوما او تو مال سار تر ماخام پوری کار کوي یو فریق راغ ما سکینه پوری مولا صاحب پیسې نه دي پکاري امنګ استری شلو امنګ دا کار نشو کوله مولا پیسې عمر راکو خو موږ نه کار نه کی نای خو لکه ډنډکړه پرسو شو بیا بل طائف رااله الک اوس نه خو ماخام پویو کې چې مازیګره پوری هغه وکړ نو هغه هم کار پرې خود اخري یو طائفه رااله چله کړه مازیګر نه ماخام پوری دمر پیسې دي ای ورته مټیو اهلی املای ورته وتړل او د نر زامن په کار مشغول شو سبحان الله مثلا حل شو دا دوه روایت توجه کوخه انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما بقاؤکم فيما سلف بشک بقا د عمرون استاسو په نسبت افراد د امت ماضیو من الامم د نور امتنا کما بین صلات رسول غروب الشمس مازګر تر ما خام پورې ټیم دی او تیالو تورات ورکشو تورات یانو ته تورات فاملو نغي عمل شروع ک حتا اذن تصف النهار کله چې رزنی مشوا عاجزو نای عاجز شو ایمونه کار نکیږي فوتو قیراتن هغه ته یو قیرات ورکړش وځه چې کار نشو کولای دغه والي زه وټر کې روټه وخورم سمو تیال انجیلا خوش کنا بیا ورکړش انجیلانو ته انجیل
فعملوا الى صلاه العصر پس بخینا مازیګر پر روانو ثم عجزوا فاوتوا قیراتا ثم اوتینا القرآن بیا موږ ته قران عظیم را کړش فعملنا الى غروب الشمس فاوتینا قیراتین ماشاء الله موږ له الله مهربان قیراتین راکړه واقعي قیراتین دي من جاء بالحسنة فله امثالها ایو کال کې چې ليله القدر ملا چې دریاتیا کال عبادت شکنه ثم عجزوا اتیک شو کنه فوتینا قیراتین فقال الكتابین اهل کتاب وی اے ربنا آتیت هؤلاء قیراتین واعطیتنا قیرات الا تبدیل قیراتین ورکم لیو ونحن كنا اکثر عملا امنګ دې ټول نه زیات کار کوونکیو زموږ مزدوری زیات وا ساره ماس بغینه پوری وا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجركم من شيء اي ما څه کمه کړې دي تاسو د اجرنا د سسیز اعتراض کو بس تعالی چې ما ستاسو د اجر نس تاسو کوم معاده شی و دغه نه د پیسې کمی راکړي قالوا لا الله فرما هو فضلی اوتیه من اشاء دا زیات ورکول خو زما مهرباني د چاله زور کوم استاد یو ټکه موته نه چاله کا ظلم په باندې نقصان راځي فلم تظلم منه شيئا او سورۃ کاف کرا دي دا حدیث مرتبه کړه حال ظلمکم من اجرکم ظلم په حدیث کې مراغه په معنی د نقصان سره راغی چلو فضیلت ته نور سره مزید مخکنا به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سمد عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل مثل المسلمين مثال مسلمانانو او د يهوديان د نصارا كمثل رجل استاجر قوما بشاند مثال دغه قوم دی بشاند مثال دغه چا دی چې دی مزدور بانونی یو قوم یا عملون له عملا چې دله مزدوری کوي ال الليل شپې پوری فعملوا الان اسب الکه ما خام پوری دوی چې کار کو نه اعلان النهار فقالوا لا حاجت لنا ومنګه مخکې نشوتله لا حاجت لنا الى اجرک مل پیسې مرا کو همغه مزدور نشو کوله فاستاجر اخرین بیا دی اجرت بانونی ولنور دعا فقال اكملوا بقيه يومكم اپاتر تاسو کوي ولکم الذی شرطو او تعالی هغه پیسې ودر کوم چې مخکنو سره می وعده کړی و فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر چې ما ذکر شو قالوا لکما علمنا مانس لکما علمنا استاشو هغه مزدوری چې موږ دغه مستحق شو په عمل خپل همغه مزدوری نه اخلو همغه نه کار کیږي نه ملامه ماته شو فاستاجر قوما فعملوا بقيه يوم حتى غابت الشمس فاستكملوا اجر الفريقين اذوار نه پاتې و خبره په دې لیک ټیم کې نارانو مزدوری وکړه نو آغا د کوسالا او مزدوری ټول دوی ته ملاو شو نو دغه شو خبره چې د دې امت لوی فضیلت ده زکه دې امت په ټوله دنیا لګېدلې ده د دوی دنیا يهوديان دي کې نصارا دي کې څومره کفار طبقی دي ټول مسلمان پسې لګېدل دي چې دا مسلمان د څنګه دی وینسکو او دې بذل کو څنګه او دې بسنګ خوارو او څنګه بس پکو وغیرہ وغیرہ الله دې مسلمان حفاظت وکړي باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء ګوره علماء کرام وقت المغرب بیان د وقت ماخام دی ګوره دې کو شک نشته چې د ماخام وخت شروع کیږي وسونه شروع کیږي چې نور پریوزي غروب الشمس نه د ماخام وخت شروع کیږي او مفتابی قول دادی چې لا غیبوبت الشفق والحمرا خو اوس مسأله دا چې آیا مریض په دې کې جمع کول شي په صلاتینو کې او کې نه نو موږ په دې باندې پرون باز کړی دی
زمن پنځ باندې جمع حقيقي چاغیتا جمع تقدیم وای دا جائز نه ده لکه نصوص قرآنیو او د احادیثو نه خلاف ده او ما به کله مشکات شریف لولو ما به طالبان ته یو چیلنج ورکاو آی وخت ما ته یو نړۍ غون موټر کې وو نو ما به چې دا کم روایتو کې چې جمع راغل ده نو دا سوری ده بقول د انور شاه کشمیری سے فعلی ده حقیقی نه ده ځکه چې راځي نو ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن نو کې څوک ماته وی چې د ماسوتن او د سار حضرت د بیماری یا په سفر کې جمع کړي را یا څوک راته وی چې د ماسپخین او د سار حضرت په سفر کې عذر سفر یا عذر مرض په وجه سره دا دوه مزونه یو ځای کړی دي نو موټر را پینام کې ورکو او اوس کې چاویل دو موبایل ولا په نام کې ورکو کچې دا دو موزونه چاو خودل چې حضرت دا دو کړی دي ځکه چې دې کې سوري جمع راتلې هی نشي نو دې لپاره د ماسپخین او مازیګر دې نو دې نه ماري چې دا جمع صورتن وا حقیقتن نوا فعلن وا حقیقتن نوا وقال طایجمل مریضو بین المغرب والعشاء چلو مخکې د طالب جانا عطاوي چې جمع کوي با مریض د ماخام او د ماسن په منځ کې نوګي دا جمع فعلی دا بس او کته چې جمع سوري شي عطا طابعي دي او د طابعي قول په تابع حجت نشي ګرځیدل قلاره کینا جی وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ومغه ماقام مزبکو نبی علیہ السلام سره فينصرف احدنا نو فارغ بش یوزمنا د خپل موزا وانه لا يبصر مواقع النبل او دی وخت یعنی لیدیش دی چې هغه زیاده ورزیدو دا غش یو لیندې غش دی لکه چې غش یو ورزه اتا تخکار چې کم ځکه ارتا شي دی موږ ما خام داسې ټیم کې کوم نو بعض غیر مقلدین خو بالکل پرانا کې کوي وځکه چې مواقع نبل ګوري الکه موږ چې اوس موضوع کو نو موږ هم چې سرګټه ورزو نو تخکار چې کم ځکه ارتا وشو وشو کنه نو معنی دا ده چې د ماخاموز پس تحقق د وخت نه ده او تحقق وخت بعد الغروب راځي مقصد حدیث رد په تاخير د ماخام باندې لکه بعض روایتو کې راځي چې اشتباک النجوم په وخت کې لکه شیعه اوسم پاغي باندې عمل کوي موږ تعجیل وکړي او تعجیل اولا او مستحب ده او ځکه حدیث کې مرادي چې حدیث الفاظ دادي همیشه وي دا قوم په خیر او عافیت باندې سوچ دوی تعجیل کوي په مزد ماخام او پس ته تحقق د وخت تقید به لګي ورته ان شاء الله جنگ ختمي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عمرو بن الحسن وی چې قدم الحجاج حجاج ابن یوسف چې د عراق والی وو دیراله فسألنا جابر بن عبد الله من تاسو کده جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نا چا صحابي دي په واره د وخت مازیګر ځکه چې حجاجونو حجاجونو دیو مازیګر موږ مؤخر کاو تاخير وکاو تر نور پریوتو تر چې بنزدي شو بیا وکاو فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم جابر وی ونبي عليه السلام يصلي الظهر بالهاجره مزمات فخن وکاو بالحاجرتی فاجره کی حاجره و شدت الحرتا لیکن دا بیا ساته مولانا صاحبہ امام انور شاہ سے وہی دې خلقو ګره ډېر وسیع مطالعه وا
او زموږ د خلق متعالی چې هاشم اشو ګورو هغه دې خو چالي کلی هغه ګورو او شیخ الحدیث ته نظام نه جوړ کو تا خیال ورته او دا ډېر لوی شخصیات تیر شوی دي انو هغه وی چې دا لفظ د کان چې دی دا صحابه کرام چې ذکر کړي نو دې کان نه دا هغه کان نه دی چې کوم سره دوام باندې راځي دا اکثر راویان د کان په زید یا فعل استعمالي نو معنی دا شو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الظهر بالحاجره اے وصلی النبی الظهر بالحاجره یا ورځ حضرت ماسپخین په وخت حاجره کې کړو یعنی اول وخت کې کړو او کې دا کان په خپل معنی له دوام سره شي نو به زور حدیث سره وسکه ابرز سره وسکه انتظر سره وسکه اندر شاه سے پسی بزین علی بکار ها والعصر والشمس نقیہ اور نور چې بالکل نقی او بالکل صفا سترو والمغرب اذا وجبت امو زما خام بکاو کله چې بنور پریوته ولشاء احیانا واحیانا او ما تنمز کلا او کلا سمانا احیانا تاخیر واحیانا تعجیل کلا مخی کلا رستو وقت نو لکه دې کې ډېر لټ توسو دا مانس اذا راهم اجتماعو چې وبایل صحابه چې ټول جمع دي عجلا اذا راهم ابطاو چې لا ډوډۍ خوري او چیس کی نو اخرا نو سمګه تاخير به وک وسما کانو او کان نبی صلی الله علیه وسلم صلیا بغلاس راوی وی چې کانن یا کانو دي او مزد سبا و صحابه یا راوی چې نبی علیہ السلام چې مزبه کو بغلاسنا پانا په تیاری کې یعنی ابتدا په تیاری کې وا اور انتها په اسفار کې و حضرات جو چا ما کې راستان دي قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب حدثنا مكي بن ابراهيم یو قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد دوا عن سلمة دري صحابي شو نو هذا هو رابع الثلاثيات اغا روایت امام بخاری پاغي فخر کوي په علو سند باندې او په قلت وسایت باندې اغا 22 دي نو دا موږ درې وی نو دا څلورم راغی چې د امام بخاری او د نبی علی السلام په منځ کې سو واسطه شوي درې مکی سے یو او یزید دوا او سلمہ سے درې ما خاموز به حضرت کله کو اذا توارت بالحجاب کله چې بدانور په پردو کې غائب شو مرتان بنور پنا شو او غروب براغه نو تحقق یقینی شو وقت نو ما خاموز داخل شو زي آسان دي قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 جميعا و8 جميعا نبی علیہ السلام وہ رکعاتا جميعا په یو ځل کړو او اته رکعات په یو ځل کړو وقد مر هذا الحديث الامس او ورکعاتا نو ما خام ما سوتن جمع شوا اته رکعاتا ما سپخینو ما ذکر جمع شوا او موږ دا جمع فعلی سوری ایوه حقیقی او بل هغه حدیث موږ وی چې دا روایت ابن عباس ته او سره دینا فترکل جمهور علیه العمل او لکه څنګه ترمذی نه تاسو ویلو قربان آسان دی من کره یقال المغرب علی العشاء وبه قال حدثنا باب دې په بیان دې خبرې ذکر دې خبرې چې الکه مکروه دی چې یو سړی ما خام ته عشاء وي ګوره علماء کرام او صلحای امت ما تا تویلو یو ورځ یو خبره کې تا یې رکړي ما خام مستبا خلق مغرب هم وي ما خام مستبا خلق عشاء وي ما ستن مستبا خلق عشاء وي اور عتمه به هم وي اوس ازدک دا خبره چې دا ما خام مستعشاء ویل مکروه دي
اور ماسوتن تعتمویل خلاف اولادی او دغه وجه دادا چې مغرب ته عشاء ویل مکروه زکدي چې دلته کې التباس اور اشتباه دا سبب د کراهت دی په مغرب باندې د عشاء اطلاق کول مکروه دي ولی دا سبب د اشتباه او د التباس دی لکه زوی مچالکا راځي نصلي العشاء نو تبه چې دا خو چې ماستن موږ ماستن برا سره وکي وشو کنه عظیم اته تو کا عشاء او ز ما خام را لمتر انغلی نو دا به اشتباه راشي ما خام ته عشاء واقعي مکروه ده لیکن ما سوتن ته اتم خلاف اولاد دیمه قول خبره دا د قجرا عمران الدین بل خسته خبره دا چې ما خام ته عشاء ویل نص د قران نه خلاف دی لکه چې قران کې ما خام د پار مغرب دی عشاء ته ما سوتن دی نو پدې کې ترک د نص راځي واما عشاء د اتمویل پدې کې ترک د نص ناراضي نو دې لپاره امام بخاری پای کې توسو قائل دی قربان دتانا وبه قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة لا يغلبنكم زراور دي نشي پتا سبانه باندچیان او مراد د غلبین مراد د تشهیر چاغي ګوره ما خام تا سوی عشاوی ګوره دیغي اغا استلا او دغی اغا نوم پتاسو ضرور نشي چې خلق ماقام ته شای ویل شروع کی او تازمت شاوه نوې ماقام ته مغرب وای علاج صلات قال وتقول الاعراب هي العشاء اعراب وتعشاوي نو تاسو ګره عشاو نه وای چې تاسو عشاء ویل شروع کړل نو د اعرابو اغا غلط نوم پتاسو باندې با حاوی لاویشی لہذا خیال کوئے مغرب ورته وای جی باب ذکر العشاء والعتمه ومن راه واسن قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اوس ګوره امام بخاری ته امیر المؤمنین نه وای نو ته چاته وای بعض حضرات په دې باندې باز کی لکه واړه کتابونو کې وړو کتابونو کې چې مشکات وای او بخاری دی نه ویلي نو بیا پاتې راضی چرګه ماسوتن تا عتمه ویل ناجایز دي او کم احادیثو کې چې اتمه ورته ویلي دي نو هغه منسوخ دي لہذا اوس اتمه ویل ماسوتن ته ګناه دي او الته کې د مشکات په تقریر به موږ دمره خبره کوله دا منسوخ دي خو بیا به موږ جواب نه راته ځکه چې کم روایتو د اشیاء به دي نو پای کې د شام ذکر دی پای کې اتمم ذکر دی چانه چې د شاد پر اتمه ذکر دی اغه نه د عشاء لفظم ثابت دی اتم ثابت دی نو چې بخاری دی ویلا نو دې ته ګورا دی ذکر العشاء والعتمه ومن رآه توسعا واسعا الک ذکر د ماسوتن ذکر د عشاء لپاره د عشاء او ذکر د عتمی لپاره د عشاء دی کسره جواز دی واسعا توسعا چې توسع شو نو کې عتمه وای هم ویل شي عشاء وای هم ویل شي هو الاولى ان تاتوا باسم العشاء لانه وافق القران ولا تقولوا العتمه لانه يوافق بالاعراب خلاص لكن يجوز كل واحد من الاسمين وهذا الاختلاف بالاولويه جناب اس گرد امام بخاری مزاج تھا قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اسقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر بس دا یو حدیث څنګه ټوکړي ټوکړي دي نبی علیہ السلام ویلو ګران موږ په منافقانو ماسوتن او سار دی ولی دا ماسوتن د خوب ټیم دی او د غب شپ ټیم دی او سار د خوبي او دا د منافق نشي کوله دی حدیث کې راغی عشاء اوس
قال لو يعلمون ما في العتمه والفجر نبی علیہ السلام وی کې د خلقو ته پته وي چې څومره اجر دی پر اتو د مازوتن او د سبا لا اتوها ولو حبوا خرپوس باندې برابر حضرت شام وی اتمم ورته وی وقال ابو عبد الله وی والاختيار غره خدا دا چان یقول للشاء چې ته ماستن ته شاء وی لقول الله تعالی ومن بعد صلاه العشاء قران کې راغلي دي ويذكر نبي موسى قال كنا نتناوب نبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء فاعتم بها دعاء لفظ راغلي منګه نتناوب النبي نمبر په نمبر بتو نبی علیہ السلام څخه عند صلاه العشاء په وخت د مزدما سلطان نتناوب نوبه نمبر ته وي نمبر واری خو منګه په دو د ما سلطان مفاتم بها یورز حضرت ماستن مزبانی خو تیار کړه اتم شو یو روایت کې علی شام راغی فاطم اتم راغی دوشو وقال ابن عباس وعشابه اتم النبي بالعشاء صلی الله علیه وسلم اتم النبي تاخير کړو پیغمبر په مزدما سلطان شام وی اتم وی وقال بعض من عاشا اتم النبي صلی الله علیه وسلم بالعتمه داخل کړو مزدما سلطان حضرت فاطمه کی خط تیار کړو حضرت کی اتمه ورته وی وقال جابر کان نبی صلی الله علیه وسلم يصلي العشاء اشاره ہے وقال ابو برزه كان نبی صلی الله علیه وسلم العشاء وقال انس اخر نبی العشاء الاخره العشاء الاخر کس ته اشاره شو يسمى المغرب عشاء والعشاء عشاء والمغرب عشاء الاولى والعشاء عشاء الاخر وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء المغرب اشاره ہے معنی دا شو حاصل طالب جانا مقام تا تسمیت المغرب بالمغرب والعشاء بالعشاء يوافق القرآن وتسمیت المغرب وتسمیت العشاء للمغرب يخالف القرآن وتسمیت العشاء عشاء وتسمیت العشاء عتمة يجوز والاتيان بالعشاء اولا فهذا هو خلاصة روايات تشوغنا التي جاء هنا ونقل الشيخ البخاري لنا ولكم ما خذ طالب جانا وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس عشاء بس نبی علیہ السلام لمزراک یوشپا مزما سلطان ویلتی یدعو الناس العتمه داغه مزد یدعو نم اخلی خلق اغیتا داتمی ثم صرف فارش فاقبل علینا منته متوجه ش تقریر کو فقال ارایتکم خبر درکم تاسو ته لیلتکم هذه تاسو د دې شپې فین راس 100 سنه پس سلو کالونا لا يبقى ژوندې بپات نشي ممن هو اليوم دا چانا چننده علا وار الارض احد په مقصد مکه یو کس حاصل سش چې مقصد خدا دې چلکه دې حدیث د وفات او د حیات چا سره باس نه لري مقصد حدیث دا دی چې صلات العشاء العتمه معنا عشاء ویل شي عتمه ویل شي عشاء اولاد موافقت د قران دی وجنا اتمه کی سګنا نشته لیکن دې سره زمنن دا مسله رااله نبی علیہ السلام موږ مؤخر کړو چې مؤخر ک نو بیا چراغ نو تقریر ورته وکا وینن چې په دې ځمکه لپاسه سوق دی د سلو کال نه بعد بغي پاتې نشي ای بنی پاتې مقصد دې جمله بیان د قصر اعمار امت دی چې مرګرو امتونه دا عمرونه تاسو غوړې کم دي نازیګه ما او دا عمر به تاسو نه واغستې شي د پردې دی لہذا دی عمر کې ګړبړېشن مکوای بس
بیا علماء د دین دا خبر راواغستا چې دې حدیث نه دا دلیل ثابت شو چې حاضر سے وفات دي لو اعلان جدا الله دې رحم وکي چې صوفیاء او مسلک دا دي چې حاضر سے ژوند دي او د پیغمبر علی اسلام په زمانه کې موږ ژوند دیو رسوم ژوند دی او په خورونو کې اخوا دی خوا دی په مصیبت دا دی چې چېرې دا کول شي نو دا وخت انتهایی د فتنو دی بیا په کارو حضرت علی السلام باندې دا خبره فرض وا چا دا میدان تراوته او په انټرنیټ باندې بیان ورکړي چې فلان کې ډله صحیح ده او فلان کې غلطه ده او تاسو کوي تاسو کوي کې نو څه نه کنه مولانا سیوا خدا څخه خو به کړو کړه او کینینو غصبل څه شی و دي چې هغه man خلک بیان نور کوي ها هغه څه شي باندې ها فیسبوک باندې وګورئ نمونه راځي د سړي ځامنو فیسبوک دی پاغي باندې بیان ور کړو خدای بندگانو نشته او ما دا طویلو ما سر یو کتاب دی چې چا څخه نشته تقاریر د شیخ الهند رحم الله ترمذی او ابو داود باندې لیکل شوی دی هغه وی چې د جمهور محدثین رائے دادا چې نه حاضر قدماتا هغه په ګډیر مسلې دي نو دا حدیثون په دې دلیل دی کنن په زمکه باندې سو کس دی سلو کالو پس په دیني دا نو وګوره چې حدیث مطلب دا دی چې پس د سلو کالو په دنیا کې څوک پاتې نه او موږ نه پاتې پای وقم پاتې نن چې کوم سړیشته د بسل کالو نه پوره کې چې تلی به د دنیا نه د بسل کالو نه پوره کې چې تلی به د دنیا نه نو کې دوی کې ماشومانی راي خپل سل کالو پوره کوي کنه معنا حضور نشته لیکن بعض علماء چې د عقید وجل ارض باندې او حضرت علی السلام په دریاب کې وو ہماری چې د دریاب په پزما کې نه دا صبر سز کی باندې نیک بختی داخله چلو باب وقت العشاء اذا استمع الناس او تاخروا ګورا مولانا صاحبہ قربان د تانا مقصد د امام بخاری توسودا په وخت د ماسوتن کې چې دا وخت د ماسوتن سنره غونې ټیم نه دی لغونه نه دی دای کې ډیر وسعت هغه د شفق د غایب کېدو نه دی تر ظهور د سبا صادقه پورې اسو کې چې لا نصف الليل دی نو ډیر ټیم دی نو چار کړه ډیر شو نو حضرت مزاج تاو چې صحابه په ټول رااله جو مخ کې به وکړه لا چې په پاتیو نو انتظار به کاوه جی قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سالنا جابر بن عبد الله عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجه والعصر والشمس حيث والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كسر الناس عجل واذا اقلوا اخروا واذا اقلوا بالف ختم واذا اقلوا او کله چې وا کم شو نو سبا کول اخره والصبح بغلس چلو باب فضل العشاء اسان ده اسان قال حدثنا ابن يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة اخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل ان يشفو الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نعم وذلك قبل ان يفشو الاسلام دا خبر علاوه چې لا اسلام کې افشا نه وشوي معنی دا اسلام چې په عالم دنیا کې نو خور شوی جی فلم يخرج حتى یعنی کور نه مزد پر را نه حتا قال عمر تر دې چې عمر سے وې نام النساء والصبيان ودي شوي خذي او ماشومان معلومه شو زنانې امراتی جمعه تا ماشومان امرات لا حضرت کورو انتظار کو د موزه عمر اعلان وکړ زنانو له خوب راغی صنف نازک دی کنه او داري ماشومان ود شو نو حضرت راغی فخرج فقال المسجد نبی علیہ السلام مسجد والو ته
ما ينتظرها احد من الارض غيركم انتظار نکي د دې موزه یو کس د ازمکنا بغیر تاسو د دې ګڼ توجیهات دي یو توجیه دا اے دی وقت کی او هون استم دی وقت کی اهل الارض د دې مازوتن انتظار نکي سوا د تاسو نه خلق مزنو کړل صرف تاسو یې چې منتظرین د مانځي نو مبتدین را لوي علم غیب ولا کنه ټول دنیا او معلومه الګ او حدیث تو ګور خوار مشي قبل ان يفشو الاسلام ده لا د اسلام افشا چکم دا په چند علاقو کې شو او درېمه خبره ده چې دا خو په اعتبار ده عرف سره تشریح سره خلق کله خبره کوي لکه د علوم تعلیم الاسلام کې دا وختو چې د نیم تل په پاکم اته بجې موز کېده نو کې الته یو سړی وي طالبانو ته چې دی وخت په دې کلو کې څوک د ماستر انتظار نه کې سوا د تاسو نه ظاهره خبره ده چې خلکو 7 بجې 7:15 بجې 7:30 بجې خو په 8 اوسه پورې ټول نه دي رسیدلی مثلا شو ها درېمه خبره دا د مولانا صاحبہ چې زمانه وکما ابدا چې ما ينتظر احد انتظار نو کړ د دې موز د اهل زمکه بغیر د تاسو نه معنا د مازوتن موز تاسو خصوصیت دی دې تنور چا انتظار نو کړي حضرت ابو داود دو سوال درکم خرست حدیث وایا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم زوما ابي موسى الاشعري وي او زما مرګري الذين قدموا معي في السفينه هغه مرګري چې راغلو ما سره د حبشونه په کشته کې دا دوړلې وکړم مغازیو کې ویل دي ابي حبش تلو او بیا د خیبر په زمانہ کې دوی دا حبش نه مدینه تراغلو نزولا فی بقی بطحانا معنا مگر اکوشلو فی بقی بطحان په بقی البطحان کې بقی هغه کلاو میدان ته وای تشمنی سبا هغه کلاو میدان د اموار زمکه د مدینه و نبی صلی الله علیه وسلم بالمدینه فکان یتناوب النبی صلی الله علیه وسلم و دوی نمبر پر نمبر براتل نبی علیہ السلام څخه عند صلاه العشاء كل ليله نفر منهم سکسان براتل ماستن موزه پارا فوافقنا النبي صلی الله علیه وسلم موافقتکم یورز نبی علیہ السلام سره انا ما وصابی ولو بعض الشغل بحضرت بعض کارو فی بعض امری په بعض کارونو کې فاعتم بالصلاه حضرت تماسن مس کے تاخیر کا حتی ابحار اللیل یا ابحار اللیل تردی چینی مشوشپا ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بهم ولما قضى صلاته چموزن فارغ شو قال لمن حضر نبی علیہ السلام اوی اغا چاہتا چی موجود ہو علی رسلکم سمانا علی رسلکم یعنی کونو علی رسلکم اسے پخپل ہے آت دمہ ہو کے صبر ہو کے خموز خوش کنا لا پاسے مارے کے صبر ہو کے قومو یعنی کونو علی رسلکم مقدر کا اب شروع زیر واخلے چین من نعمت اللہ علیکم داللہ دے نعمتن یو نعمت پتاسو دادے چلے ساتھ من الناس یصلی حاضر ساعت غیرکم نشتے پدے وقت یو دا خلقنا چی مسکی پدے ٹیم ټولو خلق مزونه کړی دي او دي او تاسو چې مستناسیه او غي په خوب کې تیر شو او تاسو په عبادت کې تیر شو ځکه چې ود شهودي غنا او چې د عبادت په انتظار کې چې عابدي حسفیا یو خبر لیکل لکه یو درویش او د بادشاہ د محل سره شپه تیر کړو یا د قسم د تکر چلتا بادشاہ محل سره شپه تیر کړو او سخت سیلای و چې بادشاہ خوشیش محل کې پروت او رخم برستن و چې پاسې سار نو چګوي په دې سړک باندې یو عاجز
درویش دی او دغه سي بړستن څخه نشته دی داسې ناستو بادشاہ وی چې را عجیب کار دی چې دې درویش باندې بداش په څنګه تیر شي هغه ته आवाज وکړه چې आवाज وکړته درویشه شپه در باندې څنګه تیر شو هغه بادشاہ نیمه بالکل ستا په شان لوا او نیمه د تانه ډیره خوا بادشاہ ایران شو چاله که زما په شان لسنګ او بیا د مانه بهتر څنګه ته په شیش محل کې درې خمو په برسنه کې پروت و او ته چې کوم دغه څه هوا ته پروت وي هغه بادشاہ چې نیمه شپې پورې تابانه خوب غالب وو نو ته دا شیش محلیت او د برسنه په نزاکت پرې خمتوب نه پوي دي په مام خوب غالب وو زوم د زمکه په سختوالي په یخوالي زوم نه پوي دوا خوب چې سې لراجي بیا پس غوم کړی دي او چې کله یخراله شروع شو خوب مې اوشو زه پاز ما 10 میو کو موزمه شروع ک او ته دغه سیوته په برتنه کې دی فایرنګ کولی تا خیال ورته زما باقی پدته نه خنه شو دا معنا شو ورپوش مې معنی ما صلی الله علیه ساعه حد غیرکم اصل خلاص شو دوی مدا چې لیس احد من الناس نشته یو کس د خلقو نه چې دی وخت مسکی مان ټول خلقو مزونه کړی دی او د شوی دی په دې کې د علم غیب سره دا په اعتماد د قرائنو خبره ده یا الله ورته وਹੀ کړی و یا هغه زمانہ او چلکه دا افشاء السلام نو شوه دیم هغه معنا الته نقطه کې ذکر وا غیرکم نه مراد الک دا کومه څنګه هغه مزدي چې تاسو نه بغیر په اچانو او دا ابو داود کې تاسو ویلي غالبا شپږ پیتمه صفه کې ده ابو داود شپږ پیتم کې راځي چې دا ماسوتن مز په امم سابقه باندې نو دا د دې امت خصوصیت راو بس کنه یار ویلې نه زر راو بس نه دی ویلې اویل دی ما ته پته ما ګورم دې ته علم غیب وي قرائن دې ځکه چې نه کنه دی خو دا ویل دی کنه پړې چې پکې پروتو انا پړې پکې پروتو دا وګوره دلته دا حدیث دی ائتمو یا آتمو بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم خلاص شو خبره چلو خالق صبر کا ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قول يلي ساعة من الناس فرمائلو یا ما صلى في هذه الساعة ویلو قال ابو موسى فرجانا فرحا مگر کورون تلاړو انتهایی د خوشاله نه ډک بما سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما يكره من النوم قول العشاء مگر ترمذی کی داویل دی مکروه د خوب مخکې د ماسوتن نه ترمذی کوم تفصیل کړو لکه او تاسو سړی لکه طالبی او لکه مثلا دغه بلال احمدی کی احمدی او دې چې کور تلاړ شي نو دیله د ماستن موږ نه مخکې خوب مکروه دی ځکه دې څوک پاسول څوک نشته دی ونشوي او کچره صاحب الحق ودشي نو خیر دی ځکه چې ورسره بد ناسي کنه چې راغل د سبق نه او نا وخت شه دې په خیر لغون دمه دیو کی بیا به موږ له پاسومه بیا به لغون نشاط پیدا شي بیا به کنه ال اخري نو کله چا د پاسول څوک وی ناغیل پر خوب من نه دی او کې د پاسول سګنی دایله خوب منه ده دا موږ ویلو راځي دې زمون لارم کو وغیرہ وغیرہ دا لارم پورا خبره ده کنه کې نه ونه شي دلته کې یو مرګي او ډېر ګپیو د انګلند نه راغلو ډېر مزاقیو نواته وی چې څنګه چې ما نه یو ورځ تاسو کوم کوروال دی راځي کې نه به کوروال نه دی راځي انا ما دا چې ډوړې څنګه د دې صورت حال ده بس وی سلو په خدا ماخامي سلو په خدا غرمي سلو په خدا ماخامي سلو په خدا غرمي او څنګه ماغه څنګه بس راځي دی وټل د سلو په ورکه مخمزار روټه خو نظم کنه لوخي مته پرېګ د ماته په پرېګ نظم کنه غرمم راځي سلو په ورکه خمزار روټه خو هر څو ته ګنده پرېګ د مزه سلو په خدا کنه اغه له چامینه تو نه کو چا سبزی میراله
او دا پخه کو دا پخه کو لانجه به جوړاو تا خیال دی ورته ته دې زمانه کې ولارم د خزه کار کوي ګرم وبه قال حدثنا محمد بن یعنی اطلاع والا خبر کوم ها قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. بس ما کا خراب دی خبر لاندې نه